السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په پېښور یکتوت کې عزتمنو یو ظالم را پاڅېدلی دی او خپله خوږ وراره یې د بانګي په سر باندې قتل کړی دی چې کوم یو چرګ د جنګي عزتمنو د هغه په سر باندې خپل خوږ وراره بېدردۍ سره قتل کړی چې د دې وراره عمر 2 کاله و. عزتمنو ماشومان همیشه دپاره کوترو سره چرګانو سره مینه ساتي، لوبې ورسره کوي. دا تر ظالم لګېدلی دی، خپل وراره یې په سینه باندې یو ډز ایښتی دی چې په دې کې عزتمنو دغه د ماشوم مور هم زخمي شوې ده. راځئ مینهواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړه تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاک او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو اوس تاسو ته ظلم کېږي او بې ګناه قتلونه کېږي چې نن څنګه په پېښور په یکتوت کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده. یو تر ظالم خپل خوږ وراره چې 2 کاله عمر دی او په چرګ باندې بېدردۍ سره قتل کړی دی، د دغې دپاره یعنې دا زما چرګ ولې تنګوي. دغه عزتمنو دې ماشوم به چرګ سره لوبې کولې، دا تر پې د پاسه راغلی دی چې کتلې دي نو چرګ یې تنګ کړی دی او چرګ ترېنه منډه وهي. دا ماشوم ورپسې دی، ترې کتلي دي، ترې په بډه باندې تمانچه یې راغستې ده او خپل خوږ وراره یې په سینه باندې ایښتی دی چې په دغه ټایم کې عزتمنو چې ماشوم د مور راغلی ده، مور هم لګېدلې ده او زخمي حالات په هسپتال کې پرته ده. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. موږ د عزتمن تنن زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، پاک او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.